خپل عظیم والد شهید حضرت مولانا حامد الحق رحمت الله علیه او دا خپل عظیم نیکه شهید حضرت مولانا سمیع الحق رحمت الله علیه او خپل عظیم غر نیکه شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه اغا سنت تازه کولو دا اغا تسلسل بقاوه چې الحمدلله اغیار داو نگڑی باطل قوتونه داو نگڑی چې مون خو مولانا حامد الحق شهید کړو نو بس دا سلسله او دا مشن به ختم شي مون خو مولانا سمیع الحق شهید کړو نو دا سلسله او مشن به ختم شي مولانا عبدالحق صاحب د دنیا نه تشریف یوړو نو دا سلسله او دا مشن به کوم دی ایثار شي نو الحمدلله اے باطله اے طاغوتی قوتا بالکل خوشحاله نشه مونږ الحمدلله جذبه او حوصله بلند دي مونږ خو خپل د والد شهید د لاش مبارک په خوا کې د جنازې په منځ کې دا اعلان کړو چې مونږ الحمدلله د شهادتونو نه یریدونکو خلک نه یو مونږ الحمدلله د حق وینا نه شاته کیدونکي خلک نه یو زمون والد پکې ځان قربان کو زمون نیکه ورکې ځان قربان کو مونږ الحمدلله مونږ هم حاضر یو دی حق وینا دی حقانیت دی بیان دی دین اسلام باندې د ولاړې نه به انشاءالله شاته نشو او د مولانا سمیع الحق شهید او د هغې سره د نورو شهداو جرم سو د هغې جرم داو چې هغې په دې مملکت کې په دې وطن کې د امت مسلمې د اتحاد علمبرداران ول هغې په دې ملک کې د قال الله قال الرسول د بالادستۍ قائلان ول هغې په دې ملک کې د اسلامي نظام د نفاذ علمبرداران ول مونږ الحمدلله د هغې عظیم مشن وارثان یو مونږ به چرې هم د هغې عظیم مشن نه یو انچ به م انشاءالله د الله په حکم شاته نشو زه د علاقې غیورو مسلمانانو د اکوړه خټک غیورو عوامو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې تاسو په دې سختو حالاتو په دې سخت وخت او زمونږ په دې غم کې چې څنګه مونږ سره ودرېدئ په کوم شان او د جذبې سره مو په جنازه کې شرکت وکړو مونږ سره مو ملاتړ وکړو مونږ چې کوم دی د هغې شکریه نشو ادا کولی خو د یو شي اعاده زه کوم چې څنګه مولانا عبدالحق رحمت الله علیه شیخ الحدیث صاحب تاسو سره په هر میدان کې ولاړو چې څنګه شهید اسلام حضرت مولانا سمیع الحق شهید دی اکوڑی سره په هر میدان کې ولاړو چې څنګه زمونږ والد حضرت مولانا حامد الحق شهید دی اکوڑی سره په هر میدان کې ولاړو نو دا خانواده حقانیه مشران او زه به هم انشاءالله د خپلو اکابرینو په سنت په هر میدان کې به تاسو سره انشاءالله شانه به شانه ولاړ یم او تاسو نه مو هم دغه امید دی چې څنګه تاسو زمونږ مشرانو سره ولاړ وئ دغه شانې به زمونږ کشرانو سره به هم د شفقت معامله وي ستاسو او مونږ سره به په هر میدان کې ولاړ یئ زه خپل له کلي مشرانو باچا صاحب او د ټولو مشرانو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې په دې سخت وخت په سختو حالاتو کې چې کوم ملاتړ وکړو مونږ سره مونږ ته چې کومې حوصلې راکړې الله دې د دې بدلې تاسو ټولو ته په دنیا او آخرت کې درکړي د زړه هغه د دردېدلو چې هغه مې ستاسو وړاندې کېښو الله رب العزت دې مونږ ټولو نه د دین اسلام د خدمت کار واخلي او مونږ دې د خپل د ژوند اخري ساه پورې د حقانیت د پرچار دپاره د حق د مشن دپاره او د حق وینا د بیان دپاره قائم و دائم وساتي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.